سیکنډ سره زم همیرا او د نن مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف سره د برطانیې های کمشنر جین میریټ ملاقات کړي. په دې موقع دوی د پی آی ای د جهازونو بحالۍ او ای ویزا جاری کولو ته هرکلی کړي او برطانیې طرفه دا اطمینان څرګند شوی چې دا فیصلې نه به د برطانیې کې د پاکستانیانو ته اسانتیاوي او د خلکو تګ راتګ به هم زیات شي. डी जी आई एस पी आर जनरल احمد شریف چودھری لاهور کې کینګ میډیکل یونیورسيټي تقریب کې شرکت کړی دی. په دې موقع خپل خطاب کې ویلي دي چې ملک امن او ترقی لپاره ځوانانو کردار ډیر مهم دی. مارکای حق په کامیابی کې هم ځوانانو لوی کردار ادا کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې کشمیر د پاکستان شهرک دی او وی به بلوچستان هم د پاکستان یو اهم برخه ده او یو څو ترهګرې ترې نشي جدا کولی. وفاقي وزیر اطلاعات اتاتار میډیا سره په خبرو کې ویلي دي چې عمران خان زامن سیاسي کمپین چلول غواړي نو هیڅ څوک یې نشي ودرولی. خو هغوی ته پکار ده چې عوام ته دا هم ووایي چې دوی پلار ته په سیاسي انتقام نه بلکې 190 میلیون پاوند په کرپشن کیس کې سزا شوې ده. ګلګت بلتستان کې د لینډ سلایډینګ له وجې د بهرنو سیلګرو په شمول زرګونه کسان گیر شوي دي. بلخوا فایبر آپټیک کیبل متاثره کېدو له وجې موبایل او انټرنیټ سروس هم معطل دی. خیبر پښتونخوا کې عوامو د صحت سہولیات ورکولو سلسله جاری ده. دې لاره کې صحت کارت په سالانه بجټ کې هم اضافه شوې ده. روان مالی کال کې صحت کارت لپاره 140 اربه روپۍ مختص کړي شوي دي. ویلي دي تیر مالی کال کې د صحت کارت بجټ 10 اربه روپۍ وو. جمرود کې د حکومتي بندیز باوجود هم غیر قانوني بجري ویستلو سلسله جاری ده. مقامي خلکو د شکایتونو نه باوجود هم د انتظامیې لخوا هیڅ قسمه کاروایی نه ده شوې. ځایي مشران وایي چې د بجري ویستلو له وجې سیلاب په وخت کورونو مارکیټونو سره نادرن بایپاس هم خطرې سره مخ کېدی شي. دا او تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.